نن موضوع دا د جنت په باره کې چې په جنت کې الله رب العزت مسلمانانو ته څومره نعمتونه مهیا کړي دي، کدا نارینی او کدا زنانی، اغا نعمتنا اللہ رب العزت صرف او صرف مسلمان دا پارا تیار کری دی. زکا چکل انسان د خپل مالک حکم اومنی او د آغا د حکم مطابق کار او کسب اوکی، نو مالک والا بیا پاخر کی بدل ورکی، آغلا خپلا مزدوری ورکی، آغلا اغا پیسے ورکی چه دا سمر تکلیف برداشت کرے دے، دا آغا تکلیف نبات چه کل دل پیسے مزدوری ورکی، نو دغا سڑے خوشحالی او کور تروانی او آغا تگنٹی چی کم د سخت کار کڑے دے، آغا صرف او صرف 500 یا 1000 روپے ہیر کی خوشحالی. ام دغا رنگی اللہ رب العزت سا قانون پا ماو تائخو دے دے چی زما بندہ د 1500 کالو نباد واخلا، زیاد نا زیاد 90 یا 80 سال ستا زندگی بھئی، نو زما بندہ پا دغا کالونو کے ما راضی کا، زما اگا حکمون چی پتا میں لگولی دے غا پورا کا، نو تا دے پا بدل کے تالا ما بیا جنت تیار کرے دے. جنت ویلے کی گی باغونو تا او باغ ویلے کی گی میوادارو بوٹو تا او بیا داسی میوادار بوٹی چھے دے کے ہر قسم نعمت موجود ہوئی، نو دا ہر سڑی دغا شت اشتہا کی گی. وی نبی علیہ السلام او فرمایل چکل اللہ رب العزت جنت پیدا کا، نو اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام تا او فرمایل شاب لارشا او گورا دا جنت دغا نعمتون او گورا، آچی را روانش جنت نعمتون یو قتل، اغا باغون اغا ون اغا میوے او قتلے، نو اللہ رب العزت تارس کے یا رب کریمہ دا سی بیو بندم ستانی چھے آغا دا دے جنتنا پاتشی او دے جنت تزان راؤن رسی. اللہ رب العزت و تپدویم کرتی بیاو فرمایل چھے شاب الارشا اس جنت اگورا، جبرائیل علیہ السلام چھے دوبارہ رازی جنت گوری، نو دغا جنت اللہ رب العزت دا انسان دا پارا پا تکالیپو او پا مصیبتونو کی بند کرے ہو، دیکھے مشقتو دیکھے تکالیفو، نو جبرائیل علیہ السلام عرض کے یا رب کریمہ دا خدا سی باغ دے او دا سی جنت تے چھے دا پکم و تکالیفو کی بند کرے شوے دے، یا اللہ اس سوک بدا سی نہیں چھے اگا دی جنت تزان را ارسی او دا اگرٹھی، یعنی دیر کم خلق بھئی. او حدیث شریف کے راضی
نبی علیہ السلام فرمائی وی پورز دا قیامت با انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دا پورز دا قیامت نبی علیہ السلام او فرمایل چې یو کس برا وستلی شي چې د به ټول عمر په دنیا کې مصیبت تیر کړی ټول عمر به د پریشانی تیر کړی ټول عمر چې تا په دنیا کې څه مصیبت لیدلی دی او که نه وی د جنت په لغوندې کتلو سره دا به ووایي چې یا رب کریمه ما خو په دنیا کې اډو غم نه دی لیدلی د جنت د یو نظر کتو سره د انسان نه ټول غمونه وځي او د غمونو او د مصیبتونو په ځای به د ده په زړه کې خوشحالي راځي خو دغه خوشحالي دغه همیشه خوشحالي په دغو کې همیشه اوسېدونکی الله دې مونږ بوځي دا دنیا په دې یو څو کالونو کې چې شپېته اویا کالونو کې معمولي یو څو ورځې سختي الله ما او تا باندې ښودې ده او سختي څه سختي دا د مسلمان د پاره دغه سختي خیرخواهي ده 5 وخته مونځ کوه الله ته سجده لګوه پاکی پاکی مسلمان زما استاده مخ او لاس او خپې پکې زما استا پاکیږي سحر وختي الله رب العزت منځ فرض کا د دې دپاره چې زما بنده سحر وختي پاسا او ما یاد کا او سحر وختي په پاسېدو کې مې تاله دا پیدې ښودي دي نو ای زما بنده ستا هر یو ادا دا ستا پیده په دنیا کې هم ده او په آخرت کې هم دله پیده ښودې ده انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل وی ټولو جنتیانو تبا په جنت کې یعنی یو جنتی ته په 10,000 خادمان ولاړ وي او د دې هر یو خادم په لاس کې به 2 پیالې وي او په دې کې به خوراک پروت وي او دغه پیالې په یو لاس کې او په بل لاس کې د 10,000 کسانو سره په یو لاس کې به چاندی وي په بل لاس کې به د سونی نو 100,000 پیالې شوې او په دې هرې پیالې کې به بیل بیل خوراکي او دغه خوراک به هر یو انسان چې جنتی الله دې مونږ ته ټولو ته راکړي مسلمانانو ته نو دغه جنتی به ورځي او خوراک به دې کوي او د هرې یوې پیالې نه چې خوراک کوي د بلې پیالې نه به ذایقه مختلف وي 100,000 پیالې شوې د هرې پیالې ذایقه مختلفه ده د دې دنیا چې یو باچا روان شي په لاره د ده نه 5 او 6 ګاډ مخکې او وروستو دا څومره په لوی شوقت سره رواني مسلمانه ما و تا ته الله رب العزت د یو جنتي د استقبال دپاره 10,000 کسان منتخب کړ دا انسان به پکې رواني او بیا نبی علیہ السلام فرمای وی د ده نه به دغه خوراک چې هضم کیږي د ډک او د سماعتي او د تش او د سماعتي ضرورت به نه بلکې صرف او صرف په ده باندې به خواله راشي او دغه خواله چې د ده نه روانه شي د ده خوراک به هضم شي په دې دنیا کې خواله بوی کوي لیکن په جنت کې به دغه خواله
د مشق غوندې بوی کوي. دا نعمتونه الله ما او تا ته ایښودي دي. یو باچا و عیسایي و، هغه خپلو خلقو ته انجیل نه سبق لوسته، حالانکه اوس حق انجیل نه دی پاتې. خالد رحمه الله دا د یزید زوی دی. خالد رحمه الله دا د یزید زوی دی. نو دغه عیسائی بیان کو او په بیان کې وای چې مسلمانان یو دو خبرې کوي، خو دغه دو خبرو مثال به ماته په دنیا کې ښیي. زه به هله دا منم. یو مثال به راته دا ښیي، وی په جنت کې داسې بوټي او میوې دي چې هغه خورې به یې خو ختمیږي نه. او موږ په دنیا کې ګورو چې یو د بوټي د میوې نه خوراک وکړو هغه بیا ختم شي. نو خالد رحمه الله ورته پاسېد. دا په دې ټولو کې دې کې عیسایان هم ناست وو، مسلمانان هم ناست وو، او په ټولو کې دا کشر و. تقریبا 14 او 15 سال عمر یې. دا والا پاسېد ورته فرمای چې ای د عیسایانو بادشاه واوره، دا ستا په لاس کې چې کم کتاب پروت دی انجیل، دا ته لولې د دې نه سبق وایې، او بیا چې ته یې کېږدې ستا لاندې وزیران ته سبق وایي، بیا دغه سلسله روانه شي او دا کتاب نه چرته یو ټکی یو پاڼې کمه شوه. په ډېرو لوستلو سره خو په کار دا دی چې کم شي. هغه ورته وایي دا خو نه کمیږي. وی همدغه رنګې د جنت میوه ده، الله رب العزت هغه کموالي ته نه پرېږدي. بیا ورته وایي وی ستاسو پیغمبر یو بل فرمایلی دي، یو بله خبره یې فرمایلی هغه دا ده چې په جنت کې به انسان نه ډک او دسمات او ډک او دسمات تش او دسمات نه راځي، حالانکه چې سړی خوراک وکړي هغه به خامخا دا او دسماتی کوي. نو خالد رحمه الله ورته فرمای چې د دې مثال هم په دنیا کې موجود دی. یو ماشوم د مور په خېټه کې 9 میاشتې تېرې کړي، په دې 9 میاشته کې تر آدم علیه السلام نه واخله تر قیامته پورې به دا ثابته نه کړي چې دغه ماشوم د مور په خېټه کې ډک او دسماتې کړي. دا خوراک چې د مور نه ورځي په نوم ذریعې سره دا خوراک چېرته ځي؟ نو هغه سړی ترې ډېر متاثره شه. نو خالد رحمه الله ورته وفرمایل څنګه چې د مور په خېټه کې د بچي د خوراک د ډک او دسماتي ته تش او دسماتي الله غیبی او بیا په ټیم وږی کېږي، نو همدغه رنګ کې په جنت کې به مسلمان الله رب العزت دغه خوراک به وله د خولو په ذریعې سره الله ازموي. نو هغه د ګندګیو نه پاک ځای دی. خو افسوس دا دی چې مونږ مسلمان نن هغه ګندګۍ چې په جهنم کې به پرتې وي، الله دې مونږ معاف کړي، نن هغه ګندګۍ مونږ خپل کړي دي. مونږ نه هغه اعلی جنت هغه رانه هېر شوی. ابن قیم رحمه الله فرمایي وی ابو صحاب رحمه الله دا لوی محدث تیر شوی دی. وی هغه به چې کله ټوله شپه عبادت وکړه او سحر به شه، نو د سحر په ټیم کې به دعا به یې کوله چې یا الله ما د جهنم نه بچ کا.
یا الله زه دا جرأت نشم کولی چې زه ستا نه جنت وغواړم، خو یا الله دومره سوال کولی شم چې یا الله د جهنم نه مې بچ کا. وی هغې به په آخر دعا کې دغه الفاظ ویل، او نبی علیہ السلام فرمائی مفهوم مبارک داسې دی چې څوک درې ځله د الله نه د جنت سوال وکړي و الله رب العزت به دا سړی جنت ته بوځي. خود اکثره چې انسان د جنت سوال وکړي، او بیا نبی علیہ السلام فرمائی وی درې کسان داسې دي، درې کسان چې جنت د هغې شوق کوي چې دغه جنتیان به ماله څنګه راشي، مونږ د جنت تمنا کوو. نبی علیہ السلام فرمایي جنت د دې دریو کسانو تمنا کوي، یو د علی رضی الله تعالی عنہ تمنا کوي، یو د عمار رضی الله تعالی عنہ تمنا کوي، او یو د سلمان رضی الله تعالی عنہ تمنا کوي. دا درې صحابه کرام جنت تمنا کی چې مالا به کله راځي. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی پا نبی علیہ السلام هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکون شیئا مذکورا، دا صورت چه کله را نازل شا یو تور صحابیو دا رنگ مبارک نه تک تورو وی اگا پا دغا ٹیم کی موجودا وی نبی علیہ السلام تیارزو کا چھے دا اللہ پیغمبرہ دا تلاوت ما تا شروع کا. وی نبی علیہ السلام دا صورت شروع کا چی نیم تر رسید. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے اے صحابی بس نبی علیہ السلام تارزو کا چھے بس لور دے نوئی نبی علیہ السلام پریگ دا میں استڑے کوا. نبی علیہ السلام تفرمائی یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریگی دا چوائی میں خو کلا تے جنت زید ترہ ہو رسیدہ یعنی عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق و حلو آساور من فضہ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نبی علیہ السلام دا دی جنت زیت چراو رسید. آغا تور صحابی دا مخ مبارک نتک تور یو چغیو والا او دا آغی چغی نا فوراً بعد وفات شو. نبی علیہ السلام و تو فرمایل چید صحابو ستاسو دا غرور ستاسو دا غرور دا جنت دا شوق دا وجنا ساتی اوتا او دا جنت پا شوق کی وفات شو. صحابہ با دا جنت اگا ذکر دا نبی علیہ السلام نوریدا نو صحابہ با قابو نشو کولے او پا من محبت کی با وفات کی دل دا سی من شوق و محبتو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی او صحابی راگے او نبی علیہ السلام تارس کی چھے دا اللہ پیغمبرہ زما دے پالا قسم وی زما ستا سرا دیر من محبت تے او دخپل زال نمی درس رضیات تے. بیا و تارس کی اے دا اللہ پیغمبرہ زما دے پالا قسم وی دخپلی بی بینا دخپل اولادنا یعنی دخپل والدینونا دخپل رشتہ دارانونا دا طولونا زیاد تنبینا قسم پالا زما ستا سردا. خوید اللہ پیغمبرہ کلچ تاسم وفات شے او زم وفات شم نو دا اللہ پیغمبرہ تاسو لبا اللہ رب العزت مقام محمود درکی دا پا جنت کی اعلیٰ زیدے
او دا صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره تیار دی. نو د اې د الله پیغمبره په جنت کې به بیا زما او ستا ملاقات څنګه کیږي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا جواب شا فوراً اللہ رب العزت د قرآن شریف مبارک کی آیات مبارک نا نازل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وی اغا خلق چې د الله او د الله د رسول اطاعت کوي دغه خلق به د قیامت په ورځ د صدیقینو سره وي، د انبیا علیه الصلاة والسلام سره به وي او د صالحینو سره به وي. نو هغه صحابي د هغې نه بعد د هغه زړه قرار شه چې الحمدلله چې په جنت کې ماله د پیغمبر دیدار میلاویږي. او فرمای چې کله نبی علیہ السلام فرمای مفهوم مبارک ادا سے دے وی کله چې جنتیانو ته هر قسم نعمتونه الله ورکی وی الله رب العزت به د ملائکو په ذریعه سره د خپلو بندګانو ته ووایي چې زما بندګانانو ستاسو بل یو داسې نعمت پاتې دی. نو دا ملائک به د خلقو ته وایي چې الله فرمایي چې تاسو باندې کم نعمتونه وو هغه په تاسو باندې ما پوره کړو که نه. نو دا ټول خلق به ووایي چې او یا الله ټول نعمتونه تا په موږ پوره کړه چې کومه وعده دې موږ سره کړې وه په دنیا کې په قرآن کې یا الله هغه ټول موږ ته پوره شه. نو الله رب العزت به ورته فرمایي چې د دې نه بعد زه تاسو ته یو بل نعمت ښایمه. وی دا خلق به حیراني دا ټول جنتیان به حیراني چې یا الله دومره بادشاهي دې موږ ته راکړې چې هغه د ناقص به د دنیا پلس چند د جنت لري. نو الله رب العزت به ورته فرمایي چې زه به نن تاسو ته خپل دیدار ښیمه. دغه دیدار د نبی علیه الصلاة والسلام نه علاوه دغه دیدار په مخ د ځمکه بل څوک نشي کولی او نه طاقت لرلی شي. وی قیامت په ورځ په جنت کې به الله رب العزت جنتیانو ته خپل دیدار ښیي. وی کله چې الله رب العزت خپل دیدار بندګانو ته ښیي عالم لیکي فرمای وی کله چې دیدار ښیي نو الله رب العزت مخ مبارک ته کما یلیق بشانه هغه پردې به اخوا کی وی دا مخلوق الله دې زما او ستا نصیب کی. وی داسې به په یو نظر الله ته ګوري وی الله رب العزت به واپس پردې راولي. وی ورته به فرمایي ای زما بندګانانو څومره ټایم وشو چې ما ته ګورئ. وی دغه ټول مخلوق ما و تا به ورته ووایو الله دې نصیب کړي زمونږه چې یا الله یو منټو شه. الله رب العزت به ورته فرمایي نه او یا کاله تیر شو چې تاسو ما ته ګورئ خو تاسو به زما په دیدن نه مړېږئ. دغه دیدن به صرف الله ما و تا ته په جنت کې ښایي. او فرمایي وی جنتیان به بل د جنت هغه ټول نعمتونه هیر کی او دا تمنا به کوي چې یا الله بس مونږ ته خپل دیدار ښایه بس. او بیا فرمایي وی بیا به ته مرتبو پورې وي د چا مرتبه چې ډېره اوچته وي هغه ته به الله رب العزت په ورځ کې 2 کرتې خپل ځان مبارک کوي خپل دیدار به وله نصیب کوي. او د چا به 1 کرتې د چا به په هفته او د چا به په میاشت الله پاک دې زمونږ په هغه
اول ورځ کې چې هر ورځ په ورځ کې 2 قرات الله مونږ ته نصیب کړي.